اللہ تعالیٰ توفیق ورکوي او اجر ورکوي. اول درته د یو نیک عمل توفیق درکړي، بیا اجر درکړي او اجر هم ډېر درکړي. لکه ته چې سبحان الله، نو په دې یو سبحان الله جنت کې یو بوټی ولګي، دا کې دومره سوري وي چې تیز رفتار منډې وہی سور نہ خلاصېږي. سبحان اللہ چھوٹا سا عمل ہے اور اجر کتنا بڑا کہ ایک بڑا سایہ دار درخت جس کے سائے کے نیچے تیز رفتار گھوڑا دوڑتا رہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا، سو کئی سو سال تک. عمل کتنا چھوٹا اور اجر کتنا بڑا. اور سبحان اللہ کہنے کی توفیق کس نے دی؟ اللہ نے. توفیق بھی اس نے دی اور پھر اجر بھی وہ دے رہے. اور کتنا بڑا اجر دے رہا ہے. تاس بداسی مزدور نہیں لیدلی چې هغه دیاړیو کې دیاړي 500 روپۍ وي او چې واپس ځي هغه سړی ورته په چک ولیکي چې 5 کروڑ روپے او نیک دیوانی شوی دی. کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ. پھر ہمارے اعمال چھوٹے چھوٹے عمل، مختصر عمل، لیکن اس پر جو جنت ملے گی وہ کتنی بڑی ہے. عمل سو نہ دے. یہ صحیح کر من قال لا الہ الا اللہ، جو صرف اتنا کہہ دے صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اب اس پہ کتنا وقت لگتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کتنا وقت لگا؟ کتنے سیکنڈ لگے؟ 3 سیکنڈ لگے ہوں گے. لا الہ الا اللہ 3 سیکنڈ کا عمل اور نتیجہ اس کا کتنا بڑا ہے؟ کتنی بڑی جنت ملے گی. اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ 3 سیکنڈ کا عمل اور اتنی بڑی جنت. صرف جنت نہیں بلکہ اس میں جو انعامات اور ہمیشہ کے لیے. دل تو یو شیراشی روٹے ختم نو اور مالا بستے ختم شو تیکی ختم شوی یو ځل بس مت اوس هر وخت میان نه خوري بس ځکه نو سکے منہ معاف کا نہ. وہاں اگر تکہ چاہیے تکہ، بوٹی، ریتا، روسٹ، فروٹ، جو چیز آپ چاہیں گے وہ آپ کو وہاں پر ملے گی. اور یہ نہیں کہ 1 دن 2 دن کے لیے یا کبھی کبھار، جب بھی چاہو، جب بھی چاہو، جو بھی چاہو، جس وقت جو چیز چاہو وہ ملے گی. کھانے کو، پینے کو، پہننے کو. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو بات دل میں آئے وہ بھی ملے گی اور جو زبان پہ آئے وَلَكُمْ مَا تَشْتَهِي جو دل میں آئے، تَدَّعُونَ جو زبان سے مانگو. جو اردو کی شور و شمپو نہ شو سمجھ آ رہی ہے؟ میں اردو میں پوچھ رہا تھا آؤ جی پوچھے گا نا چې زړه کې سراشي خدای به درکوي او چې په خوله سراشي څه دی. دلته داسې سشتے دنیا میں کوئی ایسا سسٹم کہ جی میں دل میں جو آیا وہ ملا، چې زړه ته راشي بس څه راشي ملاویږي نشي کېدی. و زما زړه غواړي چې یو سیند مزیدار تک کچھنی اوبه وي، ٹھیک ہے، دریا ہو اور خوبصورت دریا ہو اور ہر طرف ته بوټي او مزیدار سینری وي او د هغې په منځ کې یو عالیشان محل وي او بیا هغې ته یو مخې ملارې بلې مخې ملارې او دغه محل نه اوبو ته ښکته سیړۍ کوزې شوي وي. اوبو ته لاړ شي بیا داسې لاړ شي خپات یا هغه لفټ باندې داسې راځي او بیا ځي او اوبو کې لوبې موبو کې او بیا ځي واپس اور بیا څه خوراک مراک وکړي. دا زما زړه غواړي. دا دلته ممکن ہے یہ یہاں ہو سکتا ہے ایسا؟ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ مشکل ہے. څنګه داسې کېدی شي دلته؟ زما خو زړه غواړي. خدا صرف میں تو نہیں نا، آپ بھی ہیں، آپ بھی ایسا زه د یو کس خواهش خو پوره شو خو دې ټوله به څنګه پوره کړې؟
ہر ایک یہ کہتا ہے کہ میرا محل ہو اسی طرح کا. آپ بھی کہہ رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں. بس یہاں پر 60 تعداد ہے مثال کے طور پر، تو اتنے بڑے بڑے 60 محل ہمیں چاہیے. گران ادا کرنا یو محل ہم درتا نشی جوڑو لے، ملک ریاض ہم نشی جوڑو لے. کوشش جنت کے وسیع جو بات جس وقت جی میں آئے بس فوراً آؤ پخلے چیسی خدا بکلا کی یہ کیسے دے پارا کلمہ خطا سوئے دے کرنا مسلمانانی بس. لیکن اس کے بعد کچھ چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے ہوں گے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. یو شی پذان لازم کئی چمنگ با 5 وقت مسکو دا خواسم کوئی ماتا پتہ دا مسکوئی. کہنے کا مقصد یہ کہ جماعت کے ساتھ، اور خاص کر دا صبح کی نماز. کون سی نماز؟ صبح کی نماز. ایک بات اس کا اپنے آپ کو عادی بنا لو کہ صبح کی نماز ہم پڑھیں گے جماعت کے ساتھ. دوسری بات یہ کہ یہ کوشش کریں کہ صبح آپ خود بخود یعنی خود بیدار ہوں، خود اٹھیں، آپ کو کوئی اٹھانے والا نہ ہو. چخپل پاس ہی کوشش ماں تو قدرتا سے وہ نظام برابر کرو بس زخپل بھی خیگم بچپن نہ بس سوک میں بھی خی سنگا بس قدرت میں خی بھی شب اعلار مزام تا لگو ماں پرا بھی خیگم بس دا میں بچپن نہ عادت جوڑ دے. دونوں میں سونوں ماں تو پتہ نہیں سے لگا دونوں بڑو کیوں بس یہ عادت ہو رہا بھی خیدم با صرف بھی خیدل نو مزبہ میں کولو آج اوڑیر خلق بھی خیگی برسن کی اوڑی روڑی جان پہ میرا اوتا اس تو پتہ اس تھی ہمارے گھر سے مسجد کتنی دور تھی. دا گورنر ہاؤس دیکھا نا دل تزم ریلوے کوارٹر دیوال تا دے آگے نہ برا وہ سڑک کراس کو بیا ریلوے پٹلے دی واشنگ لین ورتوئی دا پٹلے دل تدی کا دا سیتلی او موٹولے کراس کے اور بیا بدلتا خط جمعہ. ماں تا یاد دی ایک دفعہ ایسا ہوا زدہ سے روان ہما نو پاٹلو نہ چھ کراس کولے میں نو التا یو درے تارون دا سیتیری دا سگنل چھ رکھا کی کنا لرے نا نو دا تارون رکھا گیا سگنل دا سے ڈاؤن شی. دا ریلو یو نظام دے تیارہ واغا مانولی دلی سادر میں توکڑے اور پین پکیون خطے بس پکی را غرب شما را پرے وطن. اور دا یو وقنا دوا 15 وقت بزا کافی مزلو آلترما سڑکونم کراس کول پاٹلیم کراس کول اور کل باغ کراچی ریل راتو اگر دیر تیزی اگر تو بولاڑو ریل بولاڑو اور کل اگر شنٹنگ کئی گاڑی شنٹنگ بھی جنی دا انجڑی یا ڈیزل گاڑی بوزی را بوزی واشنگ لین تے منزل ہوتا ناغا ار وقتی نبم واقعی کیوں خطونو ڈبے کی پوری شو کل باغا ولاڑو منگا پاٹلے کے گاڑی لان دینا بوتو مونگے دیل آسیم ولاڑ دے انجڑ بورتا لگے دلے ہو اور لان دینا متے ضرورت ہو جماعت تبالاڑو. دا زما 15 وقت روٹینو پوچھے کہ پوچھ نشوے سمجھ آ رہی ہے نا. سڑکوں نہ کراس کولو ریل کلاس کولو گاڑی کراس کولو بیا زارا زا بس یو شوق ہو ان کو روی کہ نا شوق دا مل نہیں ہے ان کو چاہتا ورزی یوم باقی نشتے شوق دا مل نہیں ہے. ہاں بولو نا دا شوق چی کرنا دا دی قیمت نشتے شوق چی بھی دی قیمت نو چے تاسو شوق بھی اگر کسان لا سجد کی چے سبق سے رہے شوق دے ٹول شوقیان مراغن کری کتا کئی لا سا اگر لا سجد کی چے ساتھ جمع سے رہے شوق دے سوچہ دا روح موئے خلاص کتا کئی ادھرے گا تو چے سار پاسے نو زړه دی غواړي طبیعت دی غواړي چې پاسم بسترې نه ها ویا چې خو
اعلیٰ خوراکی او تو ورته انتظار کې دغلته پروتي او ته اوږې اوس به په دې ورځمه ټیک شو. یو دا دی، یو دا چې دلته کې به اوس د بسترې نه پاسم او بیا به ځم او دس به کوم دغلته مس کوم. دې دواړو کې فرق شته. څنګه ته به کوم یو ته په شوق ځې، ستا زړه به څه غواړي؟ وګوره دیال نه وایي که نه، دا چې دې کې دا شوق وی که نه نو بیا ثواب چاته دی کې شوق خدا خوراک ته سړی منډه وي پس غروب چې چوټي وشي تاسو خوشحاله که خفه چې دا بریک چې وشي څومره ټکونه وښیي خوشحاله یې که نه. او چې کله تاسو دلته وده شئ بیا مونځ ته پاسوئ که نه، یو چې چوټي شي او تاسو منډې کوي خوشحاله نه، یو چې دا تاسو پاسئ چې مونځ ته پاسئ، دواړو کې فرق شته. نو ته څنګه چې مونږ په شوق ځو وګوره فرق صاف ظاهر ہے کہ نا. دې کې چې شوق وي بیا خو دې کې ثوابونه نو که دا خو شوق نه وي او سړی کوي ثواب خو هله میلاویږي. نو تاسو یو مهرباني وکئ چې ځان سره یو شوق مینه محبت پیدا کړئ. که به دنیا جاړي که خاندي که بادي که باراني که بارشي که ګرمي وي ته څه سره لوبې کوې نوکونه خورې اوږې شوې نو دې خوا ګورئ. نو د قرآن تلاوت سره هم شوق پیدا کوي، مونځ سره هم شوق پیدا کوي، جای مونځ سره. او په محله کې به یو هلک باندې څوک محنت کوي د مونځه. تاسو به دا محنت شروع کوئ چې محله کې به یو کس 15 وخته مونځ باندې راړوئ، دا به څوک کوي؟ یو کس صرف یو کس، کم از کم یو کس، زیاد خو چې بھی خیر دے. یعنی اپنے محلے میں جو آپ کے ہم عمر بچے ہوں آپ کے ساتھ کھیل کود میں شریک ہو جاتے ہیں کبھی محلے میں، تو ان میں سے ایک بچے کو پکا نمازی بنانا. دے نمک کے تا کارتا اس سے تکڑے دے چیزے ہو الگ باندې محنت و کم اغم گزار شي چا محنت کړي دے ودرے گا دا وګوره دا محنت کړي دے تا مې څنګه محنت کولو. تا څنګه محنت کولو؟ ها نو مسکئی سرور منځونه ته برابر کړی دی سهار نه کوي. دا کیسه ټوله سهار مسکې ده کېنه ایو کار وکړئ. ځه ماله کې یو ماشوم سره ګپ جوړ کړئ او چې سهار به دواړه جمع مسترازو سهار به دواړه ودرېږه رومال دې تاو کړی دی خاصه طریقه وکړئ. شته محله کې څوک یو کس به جومات ته راولي ځان سره که نه کم یو د ده ګاونډي دی ته سهار جمع سره مونځ کې ته کې څوک به داسې کوي چې یو کس به ځان سره سهار جمع مونځ ته تیاروي. زما مقصد دی کې دی دی به بیا کوي کہنا. اچھا یہ بتاؤ کہ میری باتیں تمہیں سمجھ آ رہی ہیں؟ سمجھ رہے ہو؟ پوئے گئی ہاں نو خپل یو مالتی ګاونډي ته وګړی ته وکتل ناوخته خو نه دی ناوخته شوی دی اوس به نوره دعا وکړو نو که نه الحمدلله رب العالمین. درود شریف وایي اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ یا رحمان یا قوی یا ذی الجلال والاکرام یا فعال لما ترید
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا الله ټول باندې خپل کرم وکړي، یا الله خپل رحم وکړي، زموږ د ټول نه راضي شي، د خپل رضا ولا ژوند نصیب کړي. مونږ ته 15 وخت جمع مستوفق نصیب کړي، مونږ ته 15 وخت جمع مستوفق نصیب کړي. د بدعملۍ نه مونږ محفوظ کړي، بد اخلاقۍ نه محفوظ کړي، د بې نمازۍ نه محفوظ کړي. عقیده مو صحیح کړي، اخلاق مو صحیح کړي، اعمال مو صحیح کړي، ادب والا ژوند را نصیب کړي. په مال د دنیا مو غني ساتي، یا الله په مال د دنیا مو غني ساتي. فقر ذلت احتیاج ژوند نه مونږ وساتي، د غربت د ژوند نه مو محفوظ کړي. یا الله د خپل ذات سره متعلق پیدا کړي، د مخلوق لالچ ته مې نه مونږ محفوظ کړي. ته زموږ د ټول نه راضي شي، زموږ مور پلار نه راضي شي. کوم وفات شي مغفرت نصیب کړي، کوم ژوندي دي یا الله صحت عافیت ژوند نصیب کړي. زموږ څومره خپل خپلوان دي، رشتہ داران قریب بعید ټولو بخښي، د ټولو حالت صحیح کړي. رونه خویندې خپل خپلوان څومره دي قریب بعید چې کوم وفات شي مغفرت نصیب کړي. کوم ژوندي دي دیندارۍ ژوند یې نصیب کړي، خوشحالو والا ژوند نصیب کړي، د چین سکون والا ژوند یې نصیب کړي. ډېرو خلکو مونږ ته دعا دپاره ویلي، یا الله تا ته پته ده د چا کوم حاجت دی حاجت یې پوره کړي، ضرورت د ټولو پوره کړي. زموږ یو ملګري ډېره مسله کې غریبا خطې دی، یا الله دې مسله کې ورته خیر پېښ کړي. یا الله د رسوایۍ د ذلت د ژوند نه هغه یې مونږ ټول محفوظ کړي. یا الله مونږ د ذلت د ژوند نه محفوظ کړي، رسوایۍ د ژوند نه مونږ محفوظ کړي، عزت والا ژوند مو نصیب کړي. دنیا آخرت کې مونږ رسوایۍ نه محفوظ کړي، دنیا آخرت کې مونږ عزت نصیب کړي. یا الله زموږ استادانو ته حیاً میتاً بهترین بدلې جزاګانې نصیب کړي. بیماران دي ډېر، یا الله ته ورته صحت نصیب کړي. دیر بابا بیمار، یا الله ته ورته صحت نصیب، مغفر الله مولوي سره صحت نصیب کړي، انور مولوي سره صحت نصیب کړي، مفتی صاحب ته صحت نصیب کړي، خوشحالو والا ژوندونه نصیب کړي، خپل رضا والا ژوند مو نصیب کړي. د علوم اکرم المدارس یا الله ضرورت غیبونه مهیا کړي، تعلیمي صحت تر قیامت قائمه دایمه جاری ساری ساتي. یا الله ټول باندې خپل کارم وکړي. زمونږ بچي نیکان دیندار صالحان عالمان کړي، د ماشومان بهترین حافظان کړي، د مور پلار سترګو یخوالي وګرځي، بهترین عالمان یې جوړ کړي. زموږ د استادان دي دلته ډول ملګري موجود دي، یاره ټول باندې خپل کارم وکړي. دا جواد مولوي صاحب دي، دا نور مولوي صاحب دي، ټول باندې خپل کارم وکړي. یا الله خوشحالو والا ژوندونه نصیب کړي، حاجتونه د ټولو پوره کړي، ضرورت د ټولو پوره کړي. اسد زیب صاحب مسلې دي خیر سره حل کړي، یا الله ټول باندې خپل کارم وکړي. زموږ څومره مسلې خیر سره حل کړي، یا الله موږ ته خپل خپل ښځونه کې کورونه راکړي، خپل خپل ځایونو کورونه راکړي، خپل ګاډي راکړي. زما ورور د کراچۍ کې دوه کې الله بهترین کور ورته نصیب کړي، بهترین کور ورته نصیب کړي. د ټولو کاروبارو کې خیر، کاروبار کې خیر او برکت واچي. زموږ دوستان دي د دعا تمه ساتي ډېر، یاره ټول باندې خپل کارم وکړي، ټول باندې خپل رحم وکړي. د بچو خوشحالۍ ورته وکړي، آسماني زمینی آفات و بلیات نه مونږ هر مکان هر زمان کې محفوظ کړي، هر قسمه ګمراه نه محفوظ کړي، هر قسمه ګمراهۍ نه یا الله مونږ وساتي. خپله نگرانۍ کې مونږ واخلې. یا الله مونږ د علم سره وابسته کې، تقریر کې، تحریر کې، تدریس کې، تبلیغ کې، قصدن او ساون غلطو نه مونږ محفوظ کړي. یا الله ته زموږ نه راضي شي، ته زموږ نه راضي شي. فوج، پولیس، ایجنسو د شر نه مونږ وساتي، حکومت د شر نه مونږ وساتي. حکومت د نیک قانون توفیق نصیب کړي. هر اداره کې دیندار خلک یا الله دا راولي، یا الله صحیح خلک راولي. دا د جمعیت علماء اسلام دی، نور دینی پارټۍ دي، دا ټولې مضبوطې کړي. 7 ستمبر ته یا الله ختمه جلسه دا کامیاب کړي. یا الله دا نبی علیہ السلام په دې ختمه دوه چې کوم خلک ډاکې چې د ایمان ډاکوان دي، تباہ او برباد، مونږ ته د حفاظت توفیق را نصیب کړي. د خلکو د اصلاح توفیق مونږ ته را نصیب کړي. د خلکو د عقیدې، د اخلاق او اعمالو توفیق را نصیب کړي. ریا، غرور، تکبر نه مونږ ساتي، رضایل نه مونږ ساتي، فضایل باندې مونږ را راسته کړي. یا الله ته زموږ حاجتونه پوره کړي. زموږ والدې ته دعا کوي صحت عافیت ژوند یا الله نصیب کړي. یا الله حج عمرې سعادتونه د ټول نصیب کړي. زموږ د بچو ستاسو ټولو یا الله استادان دي، د حج عمرې سعادتونه بار بار نصیب کړي. دا یا الله مونږ ته آسان کړي. د اسلامي ملکونو اسلامي دورې او تبلیغي دورې مو نصیبه کړي.
د یورپ مونږ تبلیغي دورې نصیبه کړي دا مونږ ته اسانه کړي لار راته کولاو کړي نعمان انګلینډ کې دور ته یا الله دینداری نصیبه کړي په مال د دنیا غني ساتي یا الله د ګمراهۍ نه محفوظ کړي یا الله ګمراهۍ نه محفوظ کړي ډېر دي زموږ خپل پنوای داران مونږ ته د دعا دپاره یا الله دیني ژوند یې نصیب کړي د ګمراهو نه محفوظ کړي یا الله مونږ د بې عزتۍ د ژوند نه وساتي رسوایۍ د ژوند نه مونږ وساتي علم نافع مو نصیب کړي یا علم نافع مو نصیب کړي زما کتابونو ته دعا کړي الله قبولیت نصیب کړي نکاسه بندوبست ورته وکړي یا الله خلکو د استفادې توفیق دې ورکړي مزید موضوعات باندې کار کوم یا الله درته آسان کړي یا الله درته آسان کړي کم تحقیق او درته آسان کړي یا الله ټول باندې خپل کرم وکړي مونږ سره څوک هم ښه کوي الله ته ورسره ښه وکړي ته ورسره الله ښه وکړي زموږ د مدرسې استادان یا الله ټولو ته بچي کامیابه کړي علماو کورونه د ماده منور معطر وګرځي تعمیر جان مولوي صاحب د جماعت جوړېږي الله خیر سره تکمیل ته ورسي مدرسې ته طریقه نصیب ترقی نصیب کړي نجم مولوي صاحب جماعت جوړېږي یا الله خیر سره تکمیل ته ورسي اسباب ورته یا الله مهیا کړي مولانا شعیب صاحب مدرسه د یا الله کامیابی نصیب کړي تعمیرات تکمیل ته ورسي یا الله مدرسې ته عظیمه ترقی نصیب کړي یونس مولوي صاحب د یا الله مدرسې ترقی نصیب کړي عمران کاری سے مدرسہ یا اللہ ترقی نصیب کے نور زی پزے مدرسی یا اللہ کامیابی نصیب کے یا اللہ ترقی نصیب کے زوم فضلا قدیم جدید فاضلان فاضلات ټول کامیاب کے دین کار تینا واخلي زما اخری هغه نوکری دا هغه انټرویو ورکړی یا الله خیر سره کامیابی نصیب کے دا نوکری ورته ملاو کې خیر او برکت پکې واچ یا الله زوم سم ناجتونه دا پوره زوم بعض کسان دي رشتو ضرورت ته او هغه د بارے بهترین رشتې ورته مهیا کړي خوبصورت او خوبصورت رشتې ورته مهیا کړي د چا چې کوم پریشانی یا الله دا ختمه کړي د ټولو پریشانی ختمه کړي پاکستان حفاظت وکړي عالم اسلام حفاظت وکړي حرمین حفاظت وکړي عالم اسلام حفاظت وکړي اتفاق اتحاد نصیب کړي یا الله د امریکا تباہ او برباد کړي شن من کړي اسرائیل تباہ کړي یا الله د بیت المقدس آزاد کړي یا الله بیت المقدس آزاد کړي یا الله بیت المقدس آزاد کړي یا الله سمنے سے ملکونه دي دې ته اسلامي ژوند نصیب کړي اسلامي ژوند نصیب کړي زموږ د ملک امن پیدا کړي زموږ د ټولو جان مال دین عزتونه محفوظ کړي دې پوډریو د یا الله صحیح ژوند نصیب کړي کم خلک دا پوډر خسي نشي زونه تورته هدایت وکړي قسمت کې هدایت نه تباہ او برباد دي زموږ د سمنے ادارې دي یا الله تعلیمي ټول محفوظ کړي تعلیمي ادارې خیر سره یا الله کولاو یا الله زموږ د نوې نسل الکان دي نه کې بیزته د جنت محفوظ کړي غلطو د جنت محفوظ بے حیا د جنت محفوظ یا الله موږ د وخت بهترین مقررین خطبه کې شیوخ الحدیث کې شیوخ التفسیر کې شیوخ الفقه